عن العباس بن عبد المطلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم. دا حضرت عباس ابن عبد المطلب دی حدیث کی پینزو مباحثو تخیال کوئی. اول باس احوال دا راوی دا حدیث شریف، دویم باس مختصر تشریح دا حدیث شریف، دریم باس ما هو المقصود من الحدیث، حدیث کے سم مقصد دے سب بیان والغواری، څلورم باس حل دا الفاظ مفردو او ترکیب او اعتراضات او جوابات، پینزم باس مناسبت دا حدیث دا کتاب الایمان سا، اول باس احوال دا راوی دا حدیث شریف، دا دے حدیث شریف راوی دے سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فیل دا واقعین یو کال مخ کے پیدا شوے. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا دو کال مشرو. چاہتے تپوسو کو انت اکبرو امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلوی مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نو دیر خیستا جواب ورکڑے، دے ورتوی انا اکبرو وهو اعظمو، کلونو کی تززیات زیادی مخو مرتبہ کرانہ دے اوچت، ذکا کبر او صغر دا کمیاتو کی استعمالی گی او عظمت دا کیفیاتو کی استعمالی گی. دو دیرج ہجری کی وفات شو، عمر یا کالو جنت البقیع کی دپن دے. پینزہ دیرج حدیث دا دن روایت شوی دا حدیث پا ذخیرہ کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پترونو کے دے دو ترونو ایمان راوڑے ہو، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عباس دے دیر غٹو دا بدن او دیر خیستا و نورانی. کلچ بدر کے دا کافرانو سر راغے و دے جوندے اونی اولش بندش، یو بندی یو صحابی تورکا دا دے حفاظت بکوئی، ڈوڑای بم ورکوئی، جامع بم ورکوئی، ڈوڑای بم ورکول او جامع بم ورکولی. نو پا دا چا جامع نسمیدلی لویو عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا منافقین سردار دا جامع پہ سمیشوی، دا جامع ورکڑی، احسان ورسراو. تاسا واقعہ وریدلی چکل عبداللہ ابن عبی ابن سلول وپات شزوی راغی وی کمیس دی راگ کچی پلار لے ورکم، نبی علیہ السلام ورکوی واخل. عمر رضی اللہ عنہ بانے اور بلدے چی دا خدا سی کار کوا دا سی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ردی نا دا زمان دا ترسر احسان کرے دا غی بدلا ورکوم. اول دا زویر مخلص صحابی دے دا دلجوئی باوشی خدای سر اخبالا معاملہ دا چخدے ور سرار سکئی. دا شفی با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطو ننا وطو بندیان دا صحابہ سر دی لاسونے پی تڑلی
عباس رضی الله عنه کلک تړلې اوس بیرګي کول. صحابه تپوس که قربان خوب نه درځي کله بهر شي او کله دننه دا څه وجه ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي څنګه به ماله خوب راشي؟ زما تره دی د ده زبیرګي ځاورمه چې ده باندې تکلیف دی نو زه به څنګه ویده شم؟ صحابه ورته که ستا خوښی دی به همداسې خوشي کړو. وایي نه دی به خپله فدیه هم ورکوي او د عقیل فدیه به هم ورکوي چې وراره دی د علي رضی الله عنه ورور فقیر دی ده ته وایي فدیه به ورکوي. دی ورته وایي ما سره خو هېڅ هم نشته ولې چې وایي راتلی د شپې دی د ام الفضل خپلې بیبي ته پیسې ورکړي چې دا به په ځمکه کې خښې کړي چې بل څوک خبر نه شي. که زه ښکته پورته شوم مړ شوم نو بچو ته به دې نه نفقه کیا پیسې راوړه که نه. وایي ته چا خبر کړې؟ وایي زه الله خبر کړم. به د ده زړه ته ایمان کوش. تاسو پې پوه شئ فدیه یې ترې واخیسته. وایي دا ورکه که خدای ستا باره کې د خیر اراده کړي ایمان به راوړې الله به د دې نه ښه بدله درکړي ښې پیسې به درکړي. بیا څه وخت وروسته د بحرین نه مال راغی په هغې کې 5مه حصه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. جومات کې مال پروت دی نبی علیه السلام به نه تر څو به چې ټولې نه وي خلاصې کړي. یو ځلې خوب نه ورته عایشه ترې تپوس کوي تا ته خوب نه درځي دا څه وجه ده؟ و یو څو دینارونه پاتې دي خوب نه راځي چې دا به څنګه ختم کړم؟ او موږ او تاسو سره چې پیسې نه خوب نه راځي. نه یو لویه ډیری د پیسو لګېدلې ده. عباس رضی الله تعالی عنه راوښتی تره راشه د دې نه څادر ډکه چې څومره پیسې دې پکاري وي دې ته نبي وایي. د نبي او د انسان دا فرق نبي دنیا ته نه ګوري. هغه ته څادر ډکو 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 چې اوچتاوی نو نه شي اوچتولی. نبی علیہ السلام ته آواز وکړ وراره راشه لږ راوچت کړئ. نه دومره به وړې چې څومره په خپله اوچتوی شي. لږ یې ترې کمې کړې خو بیا یې اوچت کو کوږ کوږ روانو. نبی علیہ السلام ورته شانه کتل او خندل او صحابه ته چې انسان ته وګورئ دنیا سره څومره حرصي دا د انسان د دنیا محبت دي. تاسو پې پوه شئ. دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف. عباس ابن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ذاقت طعم الایمان وساک خوند ایمان من هغه چا وساک رضی بالله ربا چې راضي شه په الله د جهته د ربوبیت نه و بالاسلام او په اسلام راضي شو دینه د جهته د دین نه و بمحمد رسولا او په محمد صلی الله علیه وسلم راضي شه د جهته د رسول توب نه رسالت نه. رواه مسلم. دریم باس مقصود د حدیث شریف. مقصد د حدیث الترغیب الی هذه الاشیاء الثلاثه د دې درې سیزونو ترغیب ورکوي دا ځان کې پیدا کوي. ذاق ظاهر کې خبر دی لیکن مانن انشاء ده. د دې خبرو حکم دی چې دا خصلتونه ځان کې پیدا کوي او رد دی په مرجع او متکلمینو چې ایمان تصدیق قلبی نه عبارت دی. دوی وایي هلکه تصدیق قلبی سره نور سیزونه هم پکې دي چې د ایمان تکمیل په هغې باندې کېږي چې دا درې خو سیزونه دي. نو ایمان ذو خصالن شو او ذو خصالن مرکبی او مرکب کی زیادت او نقصان راځي نو ایمان کم زیادت او نقصان راځي. څلورم بحث حل د الفاظ مفردو. ذاق فعل دے طعم الایمان دا منصوب دے مفعول مقدم دے. مر رضی بالله دا ټول فاعل د ذاق د پاره دے. دلته تقدیم د مفعول د حصر د پاره نه دے بلکې مفعول به مختصر دے او فاعل طویل دے.
نو مفعول کل مفرد شو او فاعل کل مرکب شو. مفرد په مرکب مقدمی نو ځکه مفعول مقدم کو. ربن دینن رسولن دا درې واړه منصوب دی وجه د نفس پیدا ده چې دا منصوب بنا بر تمیز دی. رضا ستوي علامه شبیر احمد عثماني وای رضیت بالشیء دا کله ویل کېږي اذا قناعت بالشیء چې ته کله قناعت وکې پشي. قناعت سمانا یو شی خدای درک په هغه اکتفا وکې ولم تطلب غیره هغه نه بل څه طلب نه کړي بس دا ډېر شی دی. قناعت اکتفا ته وایي. تاسو متنبي که ویلی دا شعر هم پکې ویلی قناعت باللقیا و اول مرتين ان القلیل من الحبیب کثیر. لکه نمز ده قناعت باللقیا و اول مرتين ان القلیل من الحبیب کثیر. ما اکتفا وکړه په ملاقات او په اول ځل لیدلو بس یو ځل مې محبوب لیدلی بس بدې مې اکتفا کړی بیا لیدلو ته حاجت نشته. ان القلیل من المحب کثیر. لږ هدیه د محبوب د طرفه کثیر ډیره ده. دا لږ ملاقات ډیر شی دی. مالته قناعت په معنا د اکتفیت سره اکتفا سره. د رضا بالرب څه مطلب دی؟ قناعت نفس المؤمن وانشرح صدره وجزم بأن الله سيده ومالكه ومتصرفه. د مؤمن نفس قناعت کی سینه کولاو شي یقینو کی چې الله می سیدم دے مالکم دے متصرفم دے چې سکای بس هغه خدي زمنګ له پکې پیدا ده. رضا بالاسلام مطلب امتثال الاوامر والاجتناب عن النواهی. دا رضا بمحمد صلی الله علیه وسلم د دې څه مطلب الانقياد الظاهري والباطني والاتباع الكلي بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. دي توي رضا بمحمد صلى الله عليه وسلم. دیو جنا حدیث شریف کی دی چې څوک د کیږي او درې کرته دا وی رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا او د مرشي نو ما تعالی الفطرت په صحیح دین د مرش دا د کېدو ټیم کې درې کرته ویل پکاري. ذاق طعم الایمان د ایمان مشابهت د شی مذوق سره ورک چې سکل کیږي او خوندوري. نیمان مشبه شو شی مذوق دا مشببی شي دا استعاره مکنیه شو. لازم ور سره خوند د شی مذوق سره نو طعم کې تخیلیه شو. مناسب دار چې سړی اوس کینو دا ترشیحیه شو. تاسو په پوه شئ کې په پوه نه شئ. پینزم باس مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره. حدیث کې مکملات د ایمان ذکر شو چې دا درې رضامندۍ دي. کم بنده کې چې دا درې راشي نه دی به د ایمان په خوند پوه شي او د دې ایمان به کامل شي. او د مکملاتو د ایمان بیانول کتاب الایمان کې مناسب دي که نه؟ نو مناسبت په دې دی. دی بل حدیث ته وګورئ. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. رواه مسلم. دا حدیث دا حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ دے. دیکن پنزو مباحث تا خیال کوئی. اول باس احوال دراوی دا حدیث شریف.
دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف. دریم باس مقصود د حدیث شریف. څلورم باس حل د الفاظ مفرده او ترکیب د حدیث شریف. پنځم باس مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره. اول باس احوال د راوی د حدیث شریف مخکې تیر شوي دي، بیا یاد نه کوو. مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی والذی نفس محمد بیدی، په هغه ذات مې د قسمی چې روح د محمد د په قبضه کې دی. لا یسمع بی احد، زما د رسالت باره کې هیڅوک هم نه اوري من هذه الامة د دې امت نه، یهودی ولا نصرانی، هغه که یهودی وي او که نصرانی، ثم یموت و بیا مړ شي زما د نبوت یې اورېدلي، ولم یؤمن بالذي ارسلت به، ایمان را نه وړي په هغو تعلیماتو چې په کومو زه لېږل شوی یم، الا کان من اصحاب النار، مگر دی به د دوزخیانو نه وي. هلکه پې پوه شئ ځکه زما بعثت وی عام دی. دریم باس مقصد د حدیث شریف څه دی؟ دی حدیث کی د ایمان برسالت الرسول د ضرورت بیان کئی. مومن د پاره ایمان برسالت الرسول ضروری دے. او دا پا اجزاء ایمانیوں کی یو اہم جز دے. او کتاب الایمان کے ذکر کا چپدے کے دا اجزاء د ایمان بیانی. څلورم باس مناسبت د څلورم باس حل د الفاظ مفرده او اعتراضات او جوابات. والذی نفس محمد بیده، اصل کې دسې ده والله الذی نفس محمد بیده. الذي نفس موصول، نفس محمد بیده دا سلا موصول سره د سلینا دا صفت موصوف مقدره ده. والله الذي نفس محمد بیده دا جمله قسمیه ده. او لا يسمع بی احد دا جواب قسم ده. لا يسمعو کې لا په معنا د لیس ده، پا احدن داخل شوی دا. لا احدن یسمعو بی، او دا یسمعو بی جمله صفت دے دا احدن دا پارا. او یهودین ولا نصرانین دا صفت ثانی دے دا احدن دا پارا. ثم یموت عطب دے پا یسمعو بی باندے. ولم یومن دا حال دے دا ضمیر نا چکم پا یموتو کے دے. او الا عادات استثناء دا مستثناء مفرغه دا، هغه چې کوم مستثناء دا هغه خبر د لیسه ده. تقدیر د عبارت داسې ده لیس احد من هذه الامه یهودی ولا نصرانی یسمع بی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به کائنا من اصحاب شیئن الا کان من اصحاب النار. مستثنا مفرغه دا ځکه چې مستثنا من هوی مقدره ده چې کائنن ده. او هغه خبر ده د لیسه د پاره. مستثنا من هو سره د مستثنا نه دا خبر ده د لیسه د پاره. لکه تاسو په ترکیب پوه شئ. سرم خلاص شک خلاص نشه. خدای خبر کا پوچھ شوی. والذی نفس محمدین، په هغه ذات مې د قسمې چې د محمد نفس د هغه په ید کې دی.
ید د متشابهاتو د قبیلې نه دی. متشابهات هغې ته وایي چې د هغې په معنا د خدای نه بغیر بل څوک نه پوهېږي. بیا متشابهاتو کې زمونږ څلور مذهب دي، دوه د اهل حق دي او دوه د اهل باطلو دي. اول مذهب د مجسمه او مشبهه دی. هغوی وایي د خدای داسې لاس دی لکه زمونږ چې څنګه لاس دی. دویم معطله دي. هغوی وایي د خدای ته دا صفتونه سره ثابت نه دي چې کوم د خدای د جلال او جمال او کمال سره منافي دي. دا دواړه اهل باطل دي. دریم مذهب د اهل حق دی. هغوی وایي ید د خدای صفت دی خو موږ یې په معنا او په کیف نه پوهېږو. دې ته مفوضه وایي، دې ته متقدمین وایي. څلورم مذهب د متاخرینو او د مؤولو دی. هغوی وایي ید د خدای صفت دی، موږ یې په معنا حقیقي نه پوهېږو خو تاویل پکې کولی شو ید په معنا د قدرت سره، او دا تاویل په درجه د احتمال کې کو. تاسو شرع قائد کې ویلي په مذهب السلف اسلم و مذهب الخلف احکم. د سلف و مذهب چې دی اسلم دی، سړی په در غم نه بچ کیږي، خدای پوهېږي بس. او د خلف و مسلک چې دی د متاخرینو هغه احکم دی، په دلیل ولاړ دی. تاسو په پوه شئ که په پوه نه شئ. په خبره ورسېدئ. ید سره به لاس نه خوځوئ. د امام احمد ابن حنبل زوی عبدالله ابن احمد ابن حنبل رحمه الله هغه شاګردانو له سبق وایي او د ید سره لاس وخوځاو. امام احمد تېرېده ویلي د راکوزي کل ریشه مسند باندې بیا کېننې ید سره د لاس څنګه وخوځاو. ید د خدای خو معنا معلومه ده، معنا هم نه ده معلومه او کیف هم نه ده معلوم. معنا یې نه ده معلومه، څه معنا ده؟ مراد یې نه ده معلوم. معنا مراده، معنا لغوي معلومه ده. بعضې وایي امرار علی الظاهر به که ید د الله، بعضې وایي نه پښتو کې ترجمه وکړه لاس د خدای. تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. دا بعضې خلک وایي معنا حقیقي معلومه ده خو کیف مجهول دی. وایي دلیل څه دی؟ دلیل دا د امام مالک نه چا استوا باره کې تپوس وکړو. متشابهات کې یو د استوا ورته وایي. استوا علی العرش الرحمن علی العرش استوا. امام مالک ورته الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعة. او بیا وی اخرجوا عنی هذا المبتدی. دا بدعتي زما مجلس نه وباسئ. و امام مالک ویلی چې استوا معلومه ده، نو یدم معلوم ده، معلوم المراد معلوم المعنی. عبدالعظیم زرقانی جواب کړه مناهل العرفان فی اصول القرآن کی. هغه دا خطا شوی دی. ابن خلدون مقدمه کی وی، مقدمه ابن خلدون کی چل استوا معلوم دا معنا نه ده چې استوا معلوم المراد دا معلوم المعنی ده. تاسو په پوه شئ. بلکې الاستواء معلوم دا معنا الاستواء معلوم ثبوته. ثبوت معلوم ده چې خدای ته ثابت ده. و آیاتونو کې خدای ته ثابت شوی. دا معنا ځکه که معلوم المراد شنو بیا اول کیف مجهول څه مطلب شو چې کیف مجهول دی. زمونږ استاد دې زمانه کې دا خلک چې وای ید معلوم ده، استوا معلومه ده، کیف مجهول ده، معنا حقیقی معلومه ده. الکه په پوه شئ. معنا حقیقی د ید موږ له معلومه ده چې څه ته وایي. ید کې غوښی رګونه یې پکې، اډوکي دي پکې، وینه ده پکې، بره پې ویښته ولاړ دي او سرمنه ده. دې ته څه وایي؟ معنا حقیقي موږ ته د ید دا معلومه ده. نو چې څوک وایي د ید معنا حقیقي معلومه ده او کیف مجهول دی، نو معنا دا ده چې ید د خدای خو دقسې ید دی لکه زمونږ، خو تور او سپین نه دی معلوم. کیف خو تور او سپین ته وایي. هلکه تاسو پې پوهېږئ که نه پې پوهېږئ؟ تاسو پې پوه شئ. د شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمه الله دقه مسلک کو.
خلکو د تجسیم کندې ته غورځولی. حال دا دی چې ملا علی قاری رحمه الله مرقات کې د شیخ الاسلام ابن تیمیه او د شیخ الاسلام حافظ ابن القیم رحمه الله بارکی وی کانا من اولیاء هذه الامه. ابن تیمیه و ابن القیم د دې امت د اولیاءو نو. لکه تاسو په پوه شئ میږي ته چې خدای په قار شي وزرې وکړي، مولا له چې خدای په قار شي د مړو پسې شروع وکړي. کم مولا چې د دې بزرګانو پسې خبرې کوي دا ورته خدای په غضب شوی. لکه په پوه شئ نو ابن تیمیه رحمه الله یو عظیم ولی الله. الکه تاسو وایئ چې د نبراس حاشیه کې ورته مجسمه ویل شوي دي. ډاګی باباجي رحمه الله البصائر تذنیب کې ذکر کړي چې دواړو مدل دی. هغه به خپله ویلې ما نه عربو تپوس وکړو چې تا ابن تیمیه ته ولې دواړو مدول ویلي؟ وایي ما ورته چې انا ناقل وما على الناقل الا اثبات النقل. زه ناقل یم او په ناقل نه یم مګر اثبات د نقل. زه به درته نقل وښیم چې ما د کم ځای نه وي. خو تاسو وایئ دا نقل څوک کوي؟ رضا یې پې که نه چا خبره چې را نقل کوي خو یې خوښه یي کتاب کې که نه. هلکه پې پوه شوئ نو ابن د نبراس حاشیې والا ورته څه ویلی دی؟ دواړو مدول. حقیقت دا ده چې د تجسیم قایله نه و خو د دې قول نه تجسیم لازمیږي. بیا د محدثینو دې کې اختلاف دی چې لازم د قول قائل ته منسوبیږي او که نه منسوبېږي. تاسو پې پوه شئ بعضې وایي لازم د قول قائل ته منسوبیږي او بعضې وایي نه منسوبیږي. او مذهب منصور دا دی که لازم بیین بمعنی الاخص خو منسوبیږي او که لازم بیین بمعنی الاخص نه نو بیا نه منسوبیږي. هلکه تاسو پې پوه شئ تاسو پې پوه شئ نه یاد زمونږ د سلفو رایه دا ده چې معنا یې هم نه ده معلومه او کیف یې هم نه دی معلوم. تاسو پې پوه شئ شیخ صاحب رحمه الله به ویل شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله ډېر عظیم شخصیت تیر شوی لوی محدث. تاسو یې نوم اورېدلی؟ غیر مقلد عالم و د مدینې منورې جامعې کې استاذ و. نو ده به ویلې چې را شیخ ناصر الدین البانی کې یو خصوصیت و هغه دا و چې په خاورو به در سره کېناست او طالبانو سره به بحث مباحثه کوله خوشحالېده به ډېر عاجزه و. وایي دا ویلې چې یاره د ید معنا معلومه ده او کیف مجهول دی. وایي ما ورته چې زه یو عجم سړی یم عربي نه راځي. زه ید معنا حقیقي معلومه ده زه نه پوهېږم چې څنګه معلومه ده په دې بورډ یې راته ته ولیکه. وایي په بورډ به یې نه لیکه چې معنا یې معلومه شوه خو په بورډ یې ولیکه که نه معنا حقیقي معلومه ده نو په بورډ به یې نه لیکه. تاسو پې پوه شئ نه چې دی نه تپوس کې معنا حقیقي معلومه ده څنګه معلومه ده موږ لږ پوه کوئ لاس وخوځوئ نو لاس بیا نه خوځوئ. نو ښه خبره دا ده چې معنا هم خدای ته معلومه ده او کیف دا هم الله ته معلوم دی. موږ له نه معنا معلومه ده او نه راته کیف معلوم دی. هلکه پې پوه شي که پې پوه نه شي. بیا هغه تاسې اعتراض وارد شي چې ملا جیون نور الانوار کې لیکلي دي چې متشابهات دوه قسمه دي. یو هغه دي چې مجهول المعنا دي لکه دا اوایل د صورتونو مقطعات، او دویم هغه دي چې معلوم المعنا او مجهول الکیف دي لکه د صفاتو آیاتونه. تاسو دغه وګورئ نور الانوار کې دا شته المتشابه کې ویلیم دي که نه. نو هغه ملا جیون خو ورته معلوم المعنا وایي او ملا جیون ستاسو حنفي ملا دی. تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ تاسو به جواب وکئ. تاسو به جواب وکئ چې ملا جیون خو ویلی دي خو د معنا نه معنا مراده نه ده مراد بلکې د معنا لغوي تی مراد ده. او معنا لغوي خو کولی شي که نه امرار علی ظاهر کوه نور پکې مزه چې معنا حقیقي څه ده. دا وی ابن تیمیه رحمه الله مجمع الفتاوی کې د الله تعالی د پاره جهاد ثابت کړ. علامه ابن قیم الصواعق المرسله کې دوی دلیلونو سره مکان خدای دا ټول دروغ خبرې دي هغوی پورې ټول دروغ دي. هذا بهتان عظیم. شیخ حسن جان رحمه الله پشان لوی محدث نه مې اورېدلي
هغه به ویل زه د ابن تیمیه مجموعة الفتاوی په اولو ځایونو پوهېږم وروسته پې بیا نه پوهېږم. مجموع الفتاوی باندې پوهېدل دا خو در چا د وس خبره نه ده. ما لیدلي دي ملیانو ورته غلط ویلي دي او بیا یې د ده دغه را نقل کړي دي د ده عبارتونه. تاسو که هغه عبارت ما ته راوړئ زه درته یو سیاق او سباق ووایم نو تاسو به خپله پوه شئ چې ابن تیمیه د دې نه بري دی د دې خبرونه. هغه یو څه وایي او دا مولیان ته بل څه راوباسي. هغه پرواز ډېر اوچت دی. هغه یو څه وایي او دوی بل څه وایي. دوی ترې راخلي بل څه. دا ټول دروغ دي. هلکه تاسو پې پوه شئ. نو یاد خدای ته دلته ثابت شوی والذي نفس محمد بیدی. تاسو به دا عقیده زمونږ او ستاسو دا عقیده ده زمونږ د سلفو چې متشابهات معنا هم خدای ته معلومه ده او کیف هم خدای ته معلوم دی. دواړه موږ له نه دی معلوم. او متاخرین معنا کوي خو دا معنا د احتمال په درجه کې د یقین نه دی. هلکه تاسو پې پوه شئ. احتمال درجه کې دا هم ضروري نه ګڼي. د دفع د تان د خصم دپاره معنا کوي. او دویمه به دا عقیده ساتئ چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ډېر لوی سړی و. بعضې خبرې داسې دي چې هغې کې ورسره موږ نه یو ملګري. جمهورو خلاف یې کړي. خو دا تفردات خو د لوی سړي تفردات دي. دا تفردات د دې نښه ده چې لوی سړی و. تاسو پې پوه شئ. هغه پورې خلکو تړلي دي خبرې. په ژبه کې تیزي وه. او ابن بطوطه سفرنامه لیکلې ده. هغې کې لیکلي دي چې ابن تیمیه دمشق ته زه لاړم او د منبر نه راکوز ویل چې خدای د اسمان نه داسې راکوزېږي لکه زه چې د منبر نه راکوزېږم. دا یقینا تجسیم دی. خو ابن تیمیه دا خبره نه ده کړې. ابن بطوطه چې دا سفرنامه لیکلې ده زباني لیکلې ده. شاګردانو له ویلې ده او هغې لیکلې ده. ابن تیمیه دمشق ته په رمضان کې تللی دی او تاریخ کې دا لیکلي دي البدایه والنهایه. وګورئ حافظ ابن کثیر لیکلي دي چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په شعبان کې جیل ته اچول شوی و. تاسو پې پوه شئ. نو د څه ټیم کې ولیده. دی تللی کله پر دغه ته دی دمشق ته دی ابن بطوطه رمضان کې او هغه په دغه کې چې کوم دی جیل ته اچول شوی و په شعبان کې او د جیل نه جنازه راوتې ده. نو دی چې کوم تاریخ یادوي هغه ټیم کې اب جامع دمشق کې و که جیل کې و. تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. نو ډېر احتیاط به په دې باره کې کوئ. هغه چا شاعرانو ته څه ویلي بعضې خبرې نه دي خوښې شوي. اساس تقدیس ما کتلی دی. هغه ډېر ښه کتاب دی. البانی چې دا چا تناقضات لیکلي دي او چا پې رد کړی زه څه خبره نه کوم چې چا به پې رد نه کړی. معصوم دی. رد هم پې کړی دی او د خبرو سره موږ اتفاق هم نه لرو. خو دا دی چې زمونږ د اکابرینو د امت نه دی. زمونږ د مشایخو شیخ دی. زمونږ د حدیثو په سند کې دی. تاسو پې پوه شئ. زمونږ د حدیثو سلسله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسیږي یو پکې شیخ البانی رحمه الله دی. موږ ورته د قدر په نظر ګورو شیخ البانی ته. او چې څه تناقضات یې کړي یا په حدیثو کې جرح کړې ده نو هغه خپل کار دی. هیڅ زمونږ څه کار نشته. تاسو ته ما دا نه دي ویلي چې ټولې خبرې ومنئ. تاسو دا چا لیکلي چې علماء دیوبند یې نه مني که څنګه. نو چې نه مني نه دي مني. زه خو یې منم. علماء دیوبند یې نه مني نو نه دي مني. زه یې منم چې لوی سړی و. تاسو پې پوه شئ. موږ یې منو. تاسو پې پوه شئ. هم رجال و نحن رجال. موږ هم سړي یو هغوی هم سړي دي. هغوی نه مني موږ یې منو. هېڅ خبره نشته دی. دې کې څه خبره ده. زه یې منم د قدر په نظر ورته ګورم. که نور څوک یې نه مني نه دي مني. د هغوی خپل کار دی. تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. نو دلته خدای ته د ید والذي نفس محمد بیده. دا بحث به بل ځای کې چېرته بیا کوو تفصیل سره. اوس یو اعتراض دی. حدیث کې د یهودي او د نصراني تخصیص څنګه وشو. یهودیون ولا نصرانیون. جواب د یهودي او د نصراني تخصیص ځکه وشو
چې د دې دواړو نه علاوه نورو ته حکم به طریق اولا ثابت شي چې یهودیان او نصارا سره د چې آسماني دین تابع دي او هغوی زما د رسالت خبره واوري، هغوی ایمان را نوړي، هغوی جنت ته ځي دوزخ ته ځي، نو نور خو به بې طریق الاولا ځي چې زما د رسالت قایله نشي. دویم یا اشاره د مزید تقبیح د یهود او د نصاراو ته چې دوی سره کتابونه هم دي، تورات او انجیل، او په هغې کې زما بشارتونه هم دي، او بیا په ما ایمان نه راوړي نو دوزخ له به ځي. بیا به اعتراض وارد شي لا يسمع بي احد من هذه الامه یهودی ولا نصرانی. نو سوال دار چې یهودی او نصرانی خو امت نه دي، نو من هذه الامه ورته څنګه وایي؟ جواب دار چې امت دو قسمه ده، یو امت دعوت ده یو امت اجابت ده. یهودی او نصرانی په امت دعوت کې شامل دي، خو په امت اجابت کې نه دي شامل. تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. بل اعتراض به وارد شي والذي نفس محمد بيده، محمد صيغه د غائب ذکر کړه ځکه عالم دی. قسم می دی په هغه ذات چې د محمد نفس د هغه په قبضه قدرت کې دی، دا خو غائب ذکر کا. او بیا وی لا يسمع بي، په ما باندې نه اوري، دا خو متکلم ته لاړه. تاسو به جواب وکئ دا التفات ته د غائب نه متکلم ته، تنشیط للسامع چې سامع تازه شي. بیا به اعتراض وارد شي لا يسمع بي، په ما نه اوري، نو دلته خو دی خو مسموع دی یلکه، او ذات خو مسموع نه ای کنه. لا يسمع بي ما نه اوري، نو دی خو ذات دی نبی علیہ السلام، او ذات خو مسموع نه ای کنه. سوال باندې پوه نه شئ. تاسو به جواب کې عبارت کې حذف دی، تقدیر د عبارت داسې دی لا يسمع برسالتي، یا با په معنا د من د لا يسمع مني. تاسو په پوه شئ کې په پوه نه شئ. پنځم او آخري بحث مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره. حدیث کی ایمان برسالت الرسول صلی الله علیه وسلم ضرورت بیانو، او دا د ایمان جز دی. او نو حدیث کې د ایمان د اجزاء بیانو، او د ایمان د اجزاء بیان د کتاب الایمان سره خه مناسب ونه ذکر کړ. درود شریف وای. یو څو مسلو ته د حدیث کې اشاره ده، لکه اول والذي نفس محمد بيده، دې کې تردید د عقیده د مختار کل دی. څوک چې نبی علیہ السلام ته مختار کل وای په دې حدیث کې بیرت چې د چا نفس د بل چا په قدرت کې هغه مختار کل جوړې دي. والذي نفس محمد بيده کې په غیرت. دویم قسم کې متشابهات هم بنده استعمال ولې شي والذي نفس محمد بيده، دا مسله. دریم د تاکید د پاره قسم کول جایز دي، کله خبره مضبوطه او قسم په وکي. څلورم دا مسله معلومه شوه چې امت په دوه قسمه ده، یو امت اجابت ته او یو امت دعوت ته. پنځم توبه قبلیږي اگر چې تاخیر سره، ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به. ایمان نه راوړي او مړ شي، یعنی که د مرګه پورې ایمان راوړي بچ، که توبه کې تاخیر وشیم خیر دی. شپږم زیادت تقبیح د پاره د یو نظریه د خلکو نوم اخیستل هم جایز دي. نبی علیہ السلام یهودیون ولا نصرانیون، یو نظریه د خلکو نوم یاد. وم دا مسله معلومه شد چې د معلوم ذات نه د تفخیم د پاره په لفظ مبهم سره هم تعبیر جایز دی. الله تعالی خو معلوم ذات دی، خو په لفظ مبهم سره ته تعبیر وکړو والذي نفس محمد بيده او بالذي ارسلت به. الکه په پوه شئ بالذي ارسلت به دا مبهمات دي، معلومات نه په لفظ مبهم سره تعبیر د تفخیم د پاره دا جایز دی. درود شریف الله.